أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكننا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت او دغه د درس ورځ د دې پر خبره رسیدلې و چې مصعب ابن عمر د اسعد ابن زراره په قیادت کې مدینه منورې ته لاړو او دا رسول الله عادت مبارک او چې کله به یوځای کې دعوت غوښتلو نو د قران ولا یو عالم به ورولېګو هغه به الته قران بیانو ځکه دعوت د قران د اتفاقی دعوت دی او اثري دعوت دی هر انساني منی رنگ تی علي به دا خبره بیان شو چې دار زوفره د بنو عبد الاشحل یو باغو پاغي کې بیر مرقه الته مصعب ابن عمر د قران درس شروع کړو خلکو به ته پوښتنه کول چې لکه دا کم ځای کې ناشته او شرط دی په پلاني ځای کې او سید رضی الله عنه او سعد بن عباده دا یو د بل وسوري سوره له حتی نتیجه ده چې ایمان راوړو اول سید رضی الله عنه ورغه ډیر په قهر او غصه په دین باندې چې څنګه دا کشران دي چې ګډ وډ کړه لکه اوس اکثر انسانان دا خبره کوي چې د قران په بیان د رسول الله په حدیث باندې سړی ګډوډيږي مصعب بن عمر ډیر خیر دی یو هغه دعوت د قران ورکه خو هغه ته اثر قبول کې رنگ ته واخص او ایمان راوړو به صادم عباده ورغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مانت دومره وخیرتوبو کې چې د مدینه منورې د تګ نه مخ کې التزام له مرکز برابر کی د زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وخیرته و په دې ټول انسانانو کې ډیر عقلمند انسان او خیر انسان هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د مکینه کله ورزم نو زما ملګرو به الته مرکز برابر کړی او بعد دغه نو به ایسه کار شروع شي یو کس لګو دی ولې لګو محدثین مفسرین ذکر کوي دي کې اشاره ده د چې دنیا دارالاسباب دا خامخه انسان به سبب لټي حدیث کې د امر زیو مرشه سخت شو د الله نبی دی ملګرو کې ملګری لویل چې کم یو کس به چې دې ځله ما ورسې خو به دې شرط باندې شي زخمین نشو یو صحابي ویل یا رسول الله زه حدیث کې راځي د الله نبی دوه وسپنه خولې په سره کړی سره د دین چې رسول الله رئیس المتوکلین دی د ټول توکل کوونکو رئیس دی رهبر دی خدا دوه خولې ولی استعمال کړي موږ له ویل چې ګوره دا به استعمالي یو بل صحابي ویل کو کړي څنګه یو خوشی مکړه توکل مې وکړ الله له موس بارله د الله نبی ورته ویلې چې اوله وتړه دغه نور څه به توکل وکړه مانه دنیا کې چې انسان وسیږي د رسول الله رضی تعلیماتونه معلومیږي چې دا سړی به اسباب استعمالي خو نور اعتماد به رب العالمین کوي او دا قرآن نه معلومیږي حاصل شي اول مصعب بن عمر لاړو به ورس شپک کسان وراله به دولس کسان به تقریبا 3 کسان سره پاسه د اویو کې معنا 3 یا 2 د نارینه او 2 زنانه وي ام عماره یا ام عماره او ام منیعه دا دواړه دي 3 کسان سره راځي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ایمان په مسائل باندې بیعت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو باندې بیعت وکړي اول بالسمع والطاعه دا بیعت لکه څنګه چې صحابه سره شوی د دقه شند ازمن سلام دی کومه تاسو چرته ځان له مسلمانان وایو او مؤمنان وایو د محمد رسول الله سره بزمن بیعت په دې خبره باندې کوم خوشاله او کوم خپو کوم باندې غم او کوم باندې خدید رسول الله تابعداري وکړو د شي بني چې کله موږ باندې غم راغنه به رسول الله تابعداري پرې دا او کچرته خوشالي به کو یا بالعکس هر حال کې دې مرده خبره وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې بیعت کې چې د دین په اړه کې بدشانه یاره نه کوي لا يخافون لومه لائم امام راغب به مفردات کړي کې دا معنی چې لا يخافون اعتراض معترضین یو سړی چې کله د دین مسله کوي نو په دې وخت کې بدا به د چا د اعتراض نه هریږي نه چې لکه د خلک به وایي او د خلک به وخاندي او ایسه خیر دا حکم د بریځ کې ماچ امر بالمعروف باندې بیعت وکي دا بیعت موږ سره رسول الله کړی دی چې د الله د دین له خلک دعوت وو د بدیونه به منکو د دفاع په اړه کې جسمه بل څه دفاع کوي لکه خپل بچو د خپل اهل د خپل زنانو
د الله نبی دا خبره وسره ولي وکړه منه داخله دي خبره لټړي ځکه د دین د اسلام سخت دین دی د دې په بیانولو کې په انسان باندې قسمه مشکلات راځي جنگونه به کې راځي وینه به کې توي دا شرط د راحت دین نه دی چې انسان ځان له اسلام راوړ قرار نور دی په وجه کې آرام کوي وجل به کې راځي قید به کې راځي دا خبره رسول الله دی له وکړه چې د ملګری تیار شو تکړه شو قیامت پورې خلک بیعت په طریقه باندې وکړي او به ویل چې کله چاله ذمہواری وسپارل شو نو هغه سره به تاسو بحث او نزاع نه کوي په دې شرط باندې چې کله د ذمہواری وسپارل شو د اهل الله صحابه ویل بالکل صحیح یا رسول الله بیعت وسره کې د بیعت کې به دوه خبرې دي یو دا چې اول اسعد ابن زراره وکړه دا اگر که کشر دی خو لیکن د دعوت په لحاظ سره ډېر مخکې دی دعوت چې کله انسان کوي زمنګ الله اغلب قدر ور کوي دویم خل علماء دا ذکر کوي چې ابو الحیثمه ابن طیحان او څوک جناب براء ابن معروف لیکن په دې دریوړو خبرو کې اولنې خبره مهمه ده اسعد ابن زراره چې دا د سعد ابن عباده د ترور زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړي بیعت په لاس کې ورته مخامخ شو ودا خبره دا خبره به ورسره بل ملګری راغی به بل ملګری راغی حتی تر دریو کسانو پورې دا ټول پوره شو زنانه چې کله ډالې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه سره بیعت وکړي بالفم باللسان په ژبه باندې لاس وسره چرته ونه لګاو دیو جن عائشہ به فرمای والله قسم فالله ما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط قسم فالله چې د محمد صلی الله علیه وسلم لاس دا چرته پر دې زنانه سره لګیدل نه دي پر دې زنانه دا منه چې هغه سره نکاح کیږي بعض خلک لا بګیدي شو چې په دې لاس باندې صادر یا کپڑا ورواچو به دې سړي لاس وروړاندې کی چې په دې کې ګوره سه حائل راغی معنی راغی دا ټول د ابلیس وسوسه چې خلکو له اچي دا ناروا ده کم سړی چې پر دې زنانه سره لاس لګي په ورځ قیامت بل الله جهنم سکروټه په دې لاس کې ورکی نو د الله نبی دوه زنانو سره خبر په دې وکړه او جبا او کوم چې نارینه دي هغه سره بیعت کې بده لاس باندې لاس به ورکه په لاس کې خبره وکړي چې لکه بالسمع والطاعه زما خبره به منئ امر بالمعروف وکوي اهل سره بنزانه کوي دا ټول خبره وش او دې سره نو سره دا بالپم تقریبا پدې کې اولنی دولس کسان نه پکې خزرج د خاندان نو او د نور د اوسنه اسعد ابن زراره او سید رضی الله عنه سعد ابن عباده ابن صامت یمان ابن عجلان دا یو راتلو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت کوو لازم وسره ملاولو د الله نبی باندې شکارو کې د شي ونکړي چې دا دولس کسان انتخاب کړو د شي ورته ورجه لکه تاسو زئی او ان خپل کار شروع کړي دا دولس کسان د شي ګړل لکه د عیسی علیه السلام هغه خاص ملګری چې اوس به تاسو زئی ځان له ملګری برابر او یو اق ملګری برابر تر څو پر جماعت او دسته جوړ شي دا دولس کسان کې چې یو بری در باندې وشو ختم او ایو سره دا خبره بار کېدله دا ملګری زکه ته راول چې دا کار به ورسره ګرانېږي اسد ابن زراره د ملګرو لویل شي خلکو ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوي جنگ به کې راځي او وجل به کې راځي او قتل او قتال به کې راځي ډیره تیاری کو تیار نه ټول ویلې تیاری عباس سے ورته ویل شي خلکو ګوره دا خلک راځي او ما پر وراره باندې حمله کوي من قریشي دیږي چې اگر کله سره موږ په دین کې برابر نه یو نو ورته تیاری لیکن دومره خبره چاله پرې دومره کسبت تاسو د مدینه له بوزي او الته ور باندې څوک عملیاتو کې بریده نبی هم دا ځان لپاره خود له دشمنان براشي ایسه د به وښني قتل وشي نبی وسنه دي چې بوزي امام د موږ د لپاره کړی چې دي چې موږ سره بس موږ به دفاع کوو منګه منو یا نه منو دا به جدا خبره صحابه دا خبره وکړه عباس له وشلاس ته جدا شه نبی کریم علیه السلام څخه خبره وکړي تیر داس کې ویل شي و نبی کریم علیه السلام قرآن شروع کې دوه ورته یا رسول الله موږ ایمان شته به دا مسله شروع شو ابلیس علیه اللعنت په دې وخت کې आवाज هم کړو عذاب پناه باندې دانو میدو ځکه عادت د ابلیس د دې چې سړیل پر ځړ کې وسوسه واچي قرآن کې الله دا خبره کړې ده چې کله د قرآن درس کیږي د قرآن دعوت کیږي نو ابلیس پر سینې کې ناس دی سړیل دا خبره وږي چې اے سړی ګوره دا خبره د بلارو نه کنه خراب وکړه دې خبره کې ګوره ودلې ته تا د معنی ویل چې دغه خبره ده او دا لیکن دیږي کې ویل چې زوز دا وسوسه دي خلکو لورا چې دې باندې ډیر وخت لګيږي او چې ویل چې یا معاشر قریش اے قریشو ان مسممت والصبات ما ودا بدسړ محمد او دغه ملګری راغلی ویرادل چې تاسو په مقابل کې دسته جوړ کی مقابله وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو لوي چې خارش زید خارش وا اگر کو دی ورته ویل چې رسول الله موږ پر خلکو باندې حمله وکړو جنگ د الله نبی ویل نه ځکه د ارش وخت معلومي
یو ځای د جنگ الته به جنگ کوي یو ځای د خبرې الته به خبره کوي یو ځای خاموش پاتې کیږي الته به خاموش پاتې کیږي د مکه مشرکانو د مدینه د مشران را طرف کړه وی ګوره تاسو سره موږ دا خبرې کړې دي او دا خبرې کړې او دا تاسو موږ په خلاف باندې موږ د دشمن سره ودرېږي محمد سره عليه الصلاه والسلام مشران ویل قسم دې چې موږ قرباني نه کوي څه خبره ده وې دا څه خبره ده وینښت مشره واقعا تیر د څه ویل شوی و کشران غلی شو ځکه خبره کشانو کړي و او کله چې تل نو په دې کې عامر ابن منذر دا ته لاړو د مکه مشرکانو په شاه سواران روان کړي و لیکن دا یو کسي ونی و هغه سخت والو والو باندې بیرته مدینه را داخل کې خو به مطعم ابن عدي او حارث ابن هشام دې دواړو کسانو دا غزي مواري وکړل او دا غله امن ورکه خوشی کې به لاړل دي صحابه بیعت کړو چې بیرته موږ د خلاصي لپاره جنگ کوو خو ملګری ورغه خبره په امن شو لاړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې دا مسله پټ کړه دی ولی پټ کړه وجداد چې ډیر کړه دی یو مسله هغه خلکو نه ښکارا کوي کته ضروری ملګری ولی نه د الله نبی فرمایي چې اقزو من حوائجکم بالکتمان اے خلکو د خپل او کما قال د خپل حاجتونه ګوره په دې پټوالي باندې پورا کوي کله چې تاسو ملګری ته اغل وي هغه د نیت د وجنه بل وي هغه بل وي څه خبره مشتور شي پټواله به وکړه دی نو خو به ولیدو خو به د شول چې د ملګری رسول الله هجرت کوي والا خیله او دا علاقه به دې چې قرار لري چې د دوه خړونو په مابین کې دا او کجوري به ولاړ دي صحابه دا خبره معلومه کړې دي نه دا معلومیږي چې مدینه منوره ده مدینه رسول زکه به هغه کې کجوري دي د دوه ولا خړونو په مابین کې دا نو لګ لګ ملګری هم د ورتل تر دې پوري چې حبشه کې د خوب د رسول الله مشهور شو التم خبره ورسېده چې الله نبی شي خوب لیدل چې ملګری به هجرت کې دي شو علاقه چې پاغي کې کجوري دي او هغه دوه خړونو په مابین کې د هر ملګری په دماغ کې دا خبره پرې وتا چې دا مدینه منوره ده شپکل ورسره د باج ملګری راغل جعفر رضی الله عنه شپکل ورسره راغی ابو موسی اشعری دا ور شپکل ورسره راغی را روانو مسیرت له لیکن دا رب العالمین عادت او سنت دی چې کله انسان کې غیرت وشي به الله د سره د غیرت معاملې کوي دی خلکو د ارزه پرې خودل کورونه پرې خودل بچي پرې خودل ازمکه پرې خودل رشتہ داران پرې خودل اسمه الله سره به ایسره غیرت کې الله په براخین راوس د انصار تاریخ پر باندې گواه دی اقا مهاجرین چې دې ملک نه لاړل د رب العالمین د دین په غیرت باندې غریبانان لاړو الله مالدار را واپس کړ دیږي کې هیڅ نه لرل ان رب العالمین ارڅو ته پرا خبره کړ دا زموږ د الله قانون دی کبه دلاره کې شرط مرشد فی سبیل الله ګورته د الله په لار کې لاړې او که چیرته پاتې شو بدیږي کې کبه هجرت باندې قادر یو ملکیږي ملائک باندې په دې مخ او شابه وي وښنی بری او که چیرته دا ملک پر خود دا بنگله پر خود کور دې پر خود زموږ الله دې غیرتی ارڅ برت الله برابر کی دی ملګری مې هجرت ولې کو دغه پر ډیر وجه علماء ذکر کړي یو دا چې لاجل عبادت الله در رب العالمین د بندګۍ لپاره ابو بکر رضی الله عنه شکل بارک الله غماد علاقه ورشهدو ابن الدغنه په نامه باندې وسړیو د علاقه مشر هغه علاقه قارن مې ده ورته ویل ابو بکر ولې رااله وی اسح فی الارض زبد اسمه کې ګرځم او اعبد الله رب العالمین بندګۍ کوم وی د خلکو را شړل بندګۍ له نه پری دي نو ابن دغنه ورته ویل استاغونه سړی خو به دوم نو جو استاغونه سړی به داخله ووم نه باسي زکه ته د انسان چې د چا کار نه کارو ته برابرای ملمسته ور کوي مصیبتونه چې بچا باندې راشي هغه سره په دې کې ځان شریکي او د قشانه مشکلات چې بچا باندې پرتی هغه سره اخلي د دې وجنه د خلکو هجرت کوشي د الله بندګي دا مهاجر چې دي جنزين او دا مجاهدین چې بری کورونه کې پاتې کېږي نه دغه وجه دا ده د رب العالمین بندګي هغه دي چې سم کول نشي نو مجبور دي چې دې ملک نه بل ځای لاړ شي دې ولایت نه بل یا دې محل نه بل دیمه هجرت په دینت باندې بناو لاجل حصول الامن چې موږ له رب العالمین سره امن راکړي دا مسلمانانو معذب کېدل ورسره ان شاء الله یو خبره ذکر کیږي چې ولی دوی له امن نو او بل د دې وجنه دوی هجرت کوي چې موږ له دار الخلافه په وجه کې پیدا شي اسلامي نظام اسلامي حکومت د دې وجنه دا يهود نو سوارا ګوري چې په کوم ځای کې د مسلمانانو معمولو غو ټولګي خو چې هغه سره دا سوچ چې په ملک او په علاقه اسلامي نظام راشي متصل دی د وجه فیصله ده کچر د سره د اسلامي نظام غم نه او ته دا خبره کې چې د خپل درسونه وایم او د خپل مدرسه کې وشيږي به منځونه کوم او روزي نسم او حجونه څه کوي نستاسره د يهود لانجره چې ونه سره راشي لیکن جنجال په دې ځای کې دی چې اسلامي نظام او اسلامي نظام چې نو ملک باندې نقصان نه احکام د میراث معطل
د دیت مسله معطله د قصاص مسله معطل پاتې کیږي د حدود مسله هم د څه پاتې کیږي ډیر د احکامات شته په قرآن او سنت کې موجود دي چې موږ تاسو ځان له مسلمانانو لیکن پیژنیم نه کوي پیژنې به موږ په عمل کې نشو راوستي دغه وجه ده چې د ملک قانون نشه اسلامي نظام نشه اسلامي تر څو پورې دغه فیصله په قرآن او سنت باندې ثابت شي کچر د غلاګر سره غلاو کې دغه لاس کټ کوي زناکار کې به تور مثال چرته زنا وکړه هغه باندې حد جاری کوي او که شری بناروا باندې چرته قتل نه وکړو نه غراونی شي استی وژني قتل کوي او که چرته معافي مسله کېدل به ورته معاف کوي نو دې صحابه ویلي چې د دې دار الخلافه لپاره منګه زو تر څو پورې پاریزه کې موږ دا برابر او د امن لپاره منګه زو او بل بدینه باندې چې رب العالمین بندګي موږ په علاقه کې وکړو او دا هجرت ډېر ګران کار مو ګران کار په دې باندې و چې اول خو به خپل ملکی عبادت لپاره خودل نه دویم که چرته بار وتلی دی لار کې به دلار دوی کمین نیولو او که چرته به گرفتار کړل نو به مال اندر نه خسرو حتی وجلې به یغه نږدې مثال ابو سلمہ رضی الله عنه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام رضی ورو د ام سلمہ خاوند د چې کله اراده هجرت وکړه نو د خپل زنانه د ځن سره روان کړو تازه بچیم شوی د مکه مشرکان مخه شولا وی ویل چې نه چرته رواني وی هجرت کوم وی کوم ځل چې وی دي چې زم په بل طرف باندې روان چرته د زما وی چې هغه ځل زینو اول خو بس منګه د خلنه د خور پرې دلته او کې ورته د تاسو سره موږ نه پریدو هغه ورته چې لکه داس ما خپل خزره کوم ځل چې زم زما داس ما حق دی او د مؤمنه د مسلمانه ده د چې ځل چې الله رب العالمین بندګي وکړي دي کې څه کار دی نه خلانجه سره وکړه حتی تر دې پورې چې خپل خور ونه اشاره کړه به دا بچي خو مال راکې دا موږ ته نه درکو لکه څنګه چې موږ دا خور دلته پاتې کیږي د قشن موږ دا خورې په پاتې کیږي حتی صادر ودان تی واخصو او یک تن روان شو به دې ابو سلمہ د تر زمن شو هغه د دې او کیګانو سره لنجه وکړه ویل چې دا وراره خو زموږ حق دی سید دا خور تاسو زموږ د رول لمر کړی و په دې منځ کې بچي وشو به دا مستر پرې نه خو دا ظلم وکي لیکن دا موږ تاسو سره نه پریدو چې موږ د خپل وراره تاسو په دې خاندان کې پریدو دا موږ درنه آلو لانجه منجو شو هغه ته واخص نو غمونه په ام سلمہ باندې رااله یو غم ور باندې دارغه چې خاون ته جدا شو بل غم ور باندې داده چې دا خپګانم پیدا شو چې اسماء پاتې کېدل باندې هغه خپای او بل غم ور باندې دارغه چې خپل بچي چې تازه شوی هغه ته جدا شو تاریخ ولا لیکي وې دی یو کال پورې به ام سلمہ رضی الله عنها ویغه د شي خړګې له اوته د سر به اوته او مازیګر پورې به وژړل و به ژړل چې کله مازیګر شو برته به کور لراله به بشپشوا به سبا چې کله مولا ځانو کې ایست دي خړل ولاړه به په شړا باندې شروع وکړه ځکه دا غمونه ټوبره ځړ باندې پراته و چې مازیګر بشو به کور لراله یو کال پورې دا معمول شو جړاګانو مصیبتونه و اخر په خاندان کې وسړې پیدا شو دغه ور باندې رحم راغی وی ویلې تر څو پورې به دا ماشومنګ دونه ساتو جدا او ته صبر په داسنانه دی خړګې له وجو سر برازي جاړي به چې کله مازیګر شکر له برازي خاوند په هغه طریقه لاړو دا په دې مشکلاتو کې راړو دا بچی ته موږ دلته واخصو ورګي پریچ ورځي کوم خوځي الته دلاړش وې سره خپل بچي ورکه غیلا وی ویلې تعالی اجازه راشه په کوم طرف باندې تجي التلاړش خاوند لاړو مدینه له ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ ودا په لار باندې روانه و د عثمان ابن ابي طلحه ابن طلحه په باندې وسړي واقعي ته پوښتنه وې څوکي به ام سلمہ وې شرط روانه وې د خاوند خالمه وکم ذکر هغه مدینه منوره کې وراسه ما په سره روانه شي عربو کې دا عادت ډیر کې سو یو مهمان نوازی د ملمستیا مسله او بل د امانت مسله او صله رحمی دا ته مخ کې و د زنانو په روانه او ماشومه ته اخسته خو چې کله قباله اخر ورل ورته وی چې یا ام سلمہ دا تو دا بچي دغه کورونه ګوري وی او وسه خاون په دې ځکه روزه نه بیرته لاړم ځکه دا کافرو د سړی هغه وخت کې زما وسه نور تعالی وشه نور ته یو کار دی پوي ام سلمہ رضی الله عنها کله ورله سره د بچینا خاوند په هغه وخت کې خلګه مدوري شي هغه وفات شو چې کله وفات شو زنانه ډیره درمنه شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې دا دعا وکړه وې دې شي وای چې قل انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها دا خبرو کې چې الله موږ ستایو تعالی بدرزو او مال د دینه غره راکا ودا دعا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مال او خدای خو لیکن په دې مطلب باندې نه پوهیدم چې څه مقصد غره خاون مال راک لیکن به می سوچ کو چې ابو سلمہ غوندي کې څه انسان بچرته پیدا شي وجدار چې اول مؤمنو اول مهاجرو او تکلیفونه ور باندې راځي ته فاتو شمو بچی ته فاتو شو ډیر مو د بعد رالو به دا وفات شو دنه بچرته بل سړی غره
نبی کریم علیه الصلاه والسلام ور باندې خطبه جرګه وکړه ځان له ځانړه طلب کړه ډېر زوی ورندار و ځکه غیر ضروري دی ورندار شو به ورسته پوه شم په دې باندې چې رسول الله مال ویلې چې واخلفني خيرا منها ودا په دعا کې وایا چې الله دې ابو سلمان مال غوړه خاوند راکا او یقیني چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته غوړه خاوند د الله نبی کې دا عادت و چې هغه بای زنانه کولې دغه دی احساس د وجه عائشه رضی الله په دې مناسبت باندې وکړه چې ابو بکر ام رومان خوشاله شي ام حبیبه په دې مناسبت باندې وکړه چې کله حبشه د خاوند سره لاړه هغه الته مرتد نصرانی د زنانه لم دوی ویل وراثت نصرانی شاوه ما په محمد رسول الله باندې کله کې ایمان راوړی دی دا خو ټوک مو کې ایمان نه دی چې دلته دا خبره یو تر به انکار دیو رسول الله چې کله دې غیرت نه پوه شو نو بادشاہ له خطر ولې کو چې لکه تاسو ماره پر نکاح باندې والا اکراما له لها او دا ام سلمین په دې مناسبت باندې واخسته چې دا ډېر عزتمن زنانه د ډېر تکالیف ور باندې راغلي دی واغس ماره زیرورو زدا په نکاح باندې عالم کله چې واخسته په نکاح باندې نو ویل یا رسول الله وې مال غیرت راځي چې د ابو سلمان ورسره ضرب الخوان سره پاتې شم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه اسلام دا سره په نکاح کې راغله دویم هجرت چې کله کول عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قران چې کله انسان مطالعه کې تقریبا 15 زید عمر بن الخطاب سره داغه د نظر مطابق الله وحی را لګل دا ډیر نشه صحابي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي خلک په خوب کې ولیدل د چا کمیس تر دیجه پورې د چا تر دیجه پورې د عمر بن الخطاب یو دومره کمیس ځم په سر راخلو ملګر ورته یا رسول الله دې څه مقصد وېدا دین دی د عمر بن الخطاب په وخت کې بدین ډیر ترقیو کې یقیني شوی کړه په کومه لار باندې چې عمر بن الخطاب روانو ابلیس علیه لعنت په اغلار باندې نتلو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې د اسلام د دین دویم نوم چې عمر بن الخطاب دی که سره ثانه ته پوښتګي پاسپورت یا تذکره وغیرہ کېږي چې لکه دین دې سنې میږي اسلام خو کدا ته پوښتنه راوږي چې لکه دین دې سنې میږي تا ورته ویل چې عمر هم سیدا اسلام نه دی مگر عمر دی او عمر نه دی مگر اسلام دی دې سره چې کوم سره ورانه لري تاسو یاد سره دا به يهودي وي او یا رب العالمین په دشمنی کې ور واقع انسان دی اخر خاتمه به ایسه خرابې کی دغه هجرت نشه واقعا وا طریقه دا وا چې اول ویلاړو طواف وکي چې کله طواف وکي نو په دې وخت کې درکته منځ وکي او به اعلان وکړي چې معاشره قریش یاد ساتئ ز سبا اراده هجرت لرم شل ځوانان ځان سره واخص کم سړی چې وغواړي چې خزور باندې وشاړي یا مور به بورشي بس دې کنده کې زروانه ما میدان لري راشي اول د سره مقابله وکړي د مکه مشرکانو چې کله دا خبره اورد نه ایسه ټول غلي شو عمر دغه مخه شرط ودرېدل ځان سره فکر نور ما اخستي و عياش ابن ابي ربيعه او یو بل ملګری واقصو حشام ابن العاص دا عياش ابن ابي ربيعه چې دا ابو جهل ورو دا ابو جهل یو بل ورو حارث او دا مور د خوانه ورو عمر بن الخطاب روان شو ملګرو سره په هجرت کله چې ورسېدل مدینه منوره له نو ابو جهل ډیر ورانو هغه د حارث ویلې وراته چې لاړ شو او د عياش ابن ربيعه چې زما ته ورور د مور د خوانه د په طریقه باندې راوېلو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له هجرت کړي نه دی په دې وخت کې ابو جهل مرغه او د بلور مرغه الته ډایرک ملاقات سره وشو چې کله ملاقات وشو نو عياش ویلې ته خبر نه وینا ومنه مور دې په سړی خبره اسمو تامورا ویغي دې قسم کړي دی کزما سر کې چرته سپږی وشي وې زه به ګمز نه کما او کدا د مکی ګرمي ما وسوځي زه به چرته سور لاړ نشم ام دې ځکه بس ولاړو نو عياش پر سره کې به خپل مور باندې ترس او رحم راغی وې زه چې سره سما عمر سے ورته ویلې وی ګوره دې کې دې خلکو چلې مزه تمہارا وسته او داخله دې ګوره بوجي والته وښني پری دي نه خدای خلکو شنه دې شړی ولې سو ورسم عمر سے ورته بهما کچیر استاد مور پر سر کې سپږی وشي خو ګمنځ به کی او کدار مکی ګرمي چیرته ول خپل سوري لتختی کته ورشي کو ورنه ورسمه اې دې ابو جهل او دې حارث ګوره په دې خبره کې ولوي چل دې دشتره او تبرې کېږي وینس ورسم خورا روان شو عمر سے ورته چې زیبه یو خبره بره واورا داسما وک ځان سره ویسا د دې قبيله او تیزم دی کدوې در باندې چرته اراده حمله کوله بس پرې باندې راسوري کوم ما خپل بیرته تخته ودا خبرم سیده ابو جهل په خپل حکمانه سور دی د ابو لوري په خپل حکمانه سور دی عياش باندې حکمانه سور شو ابو جهل خډیر روان سړیو زکه دې امت فرعون ده چلے وکي کپه دې ورور باندې موږ حمله وکړو د اوختي دا بیرته عمر سے تخدي وی ویلې عياش غویا وېزما دا کمزورې دی راځه چې چلو کا چې ته زما وکړه سور شه زبستا وکړه سور شه ودا خډیره کړه
چې کله دا عیاش راکته د عمر بن خطاب وکینا ابو جهل راکته شوی دی واقبل راکته شوی د قټیم کې حمله کوي ویني ودا چې ویني ولنه مټي په واړه ولي او وې تړو مکی لره داخل کې دوره سره داخل کی زګر دا بدمعش کړي مقصد دا و چې د خلکو له دا وکي وی ویلې چې یا معاشره قریش افعلوا بسفهائكم درې خپل به وقوفانو سره د کارو کې لکه څنګه چې موږ د خپل خمقلو به وقوف سره کارو کې دا خمقل زامن ویزید محمد سره بیعت کوي او دا عمر بن خطاب خو له ورزي د شي راګر کې لکه څنګه چې موږ دا راګر کړو سختي والو دام قیدی او ابو جندل قیدی او شنورما چې کوم خلکو به ایمان راوړو دوی چې دا قیدین کول نبی کریم علیه الصلاه والسلام به چې مدینه منوره لړغه قنوت نازله ورته وخت دوی لپاره دعا دریما صہیب رضی الله عنه روان شو بعض خلک به صہیب رومي به پاریس ته راغلي دي دا غلطه خبره ده صہیب د عربي دي د حيري د علاقه د بغداد لیکن دا غلو ډاکوانو د بغداد نونی وو او ایسه په پاریسانو باندې خرج کړي روميانو باندې خرج کړي الته وړي راغړ شو خلکو دا خبره وکړه چې دا صہیب رومي دي کینه دا ذات له سره عربي بغدادي دي د عراق دي عمر رضی الله عنه دا ویل وتسن عربي ولي وای او د مرتي ولې سره عربي ولې دومره یاد نه ده او دا خرچي ته ولې چې ته اسراف وېزه خو عربي څه کوي ځان له صاحب سے ورته ویلې چې زه اصل کې د بغداد ما لیکن د خلکو غلا کړم او به روم لوي وړم ایتالیا لا خرچ کړم نو الته پاتش او زما د عربي څه دومره یاد نه ده چې زه دا غوي سره وړي کړل شي ما شوم ته کې اسمه راشه به غوي پرې شي باندې عادت شوی دا او زه اسراف نه کوم دا مال زلګم په هغه ځینو کې چې په کوم ځای کې دین ترقی راځي نو دې وجنه دا اسراف نه دی بلکې دا انفاق دی صاحب سړی مندار سړی ور روان شو دا چې کله روان شو ځان سره خشم راواخص او توري راواخص د مکه مشرکانو په کسان راولېګل مخه شو چې کله مخه شول دې په یوځای کې راګیر کې صہیب سے ورته ویل چې اے خلکو زما سره ګره د شي خشش تاسو څو برج تاسو ما باندې برید کوي 15 یو شل کسان تاسو کې واشنه او زه چې کوم ځای په نه کې ونه سم امقه ځای ولما ډیر نشانزن سړیو دویم کدا غشش ما سره ختم شي ما سره توره ده کما وجنی او قتلوي می خو تاسو غانه بچ کې دی نشي سکارو به تاسو کې وکما لیکن یو بل خبره به تاسو سره کوم راځي وې معنی وې څه وې پلاني چې زما مال دی هغه به تاسو درکم بس ما پرې زما مدینه او تاسو مال په سلاړ شي بس موږ مال وخایا ځکه خو د مال په سګریزي وې پلانې کور دی او پاغه کور کې دنه پلانې چې اوس پړې ال تمامات ذخیره کړي عربو کې دا عادت به رسول الله په ملګرو کې دروغ نه ویلي نو دا روان شو هغه ځل ورل قران کې رب العالمین د آیتونو نازل کوي ومن الناس من یشری او بعض د څه خلک دي چې هغه د خپل ځان خرڅي د رب العالمین رضا اخلي چې په کوم قیمت باندې چې الله زموږ راضي شي دا آیات الله رب عزت د صحیح مبارک نازل کی چې صحیح دومره اوچت کارو کې رب العالمین فرمایي زی راضي کړم مال ورکه خپل مال نه تیر شو لیکن دلته زه راضي کړم د الله رضا ډېر مهم شی دی انسان چې هر عمل کې ک دعوت دی ک درس او تدریس کې جهاد دی په دې وړو خبرو خپل دماغ نه باندې چې لکه شهرت دی او غنیمت دی او پلانې دی او منصب دی او دا بلکې په هر کار کې مسله بده چې رب العالمین څنګه راضي شي دا غره پر موږ څنګه کار اوچت کو قدم اوچت کو هغه چې کله راضي شو بس خبره برابر ده زینب رضی الله عنها په سیمه روانه شو د رسول الله لوروا لیکن دا د خلکو په دلاره کې ونی ولا چې ویني ولا په دې سپوغس کې واله مدینه منورې لړاله دغه دردمنه شو مریض شو ایسته به دا وفات شو نو دا خلک رالل پاتې څوک شو یوازې محمد صلی الله علیه وسلم پاتې شو ابو بکر صدیق پاتې شو او د قشن علی بن ابي طالب نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله رب العالمین امر نه کړی نو څنګه زینا دا د الله امر لمنتظرو په دې مزمز کې قریش دا خبره وکړه چې لکه دا سونان خټول لاړ مدینه له دلته دوه خبرې کېږي راځي په دارو ندوه کې جرګو کو په جرګه کې وګوره قریش نه څنګه داخليږي او بني هاشم نه داخليږي او بني عبد المطلب نه عبد المناف نه صرف ابو لهب نه داخل شي چاغه زو ملګری لري وجداله یو کدا پاغیزه کې دارالخلافه جوړ کړه او سبب په دې مکه باندې حمله وکړه زمونږ بت پرستی بالکل ختمي کی دویم لکه دینار ستر زرا د شام تجارت کو اکمالاتي کاروانونو باندې داخله به بریدونه کوي څه طریقه به کار چې هغه موږ وکړو طریقه سره د دوی د مشر رئیس محمد صلی الله علیه وسلم دا وجل پکار دي دا ورته ختم کا بس خبره برابرۍ اکثر جرګې د مشانو مبارک کوي موسی علیہ السلام بارک یو کې دا قتل کوي مسله برابرېږي اصحاب کعب مبارک یو چې دا قتل کوي مسله برابرېږي او د قشن د مبارک دا خبر کو چې دا قتل کوي چې دا قتل شوه ملګری په خپل تسنس کیږي مرکزی سړی مرکزی نقطه ته وېسي نو داخله په دارونت کې کینې څه جرګه کوله چې کله جرګه کوله هیڅوک نو پرې نو خدل شیطان مرغه د انسان په شکل باندې کله کله شیطان په وجه کې د انسان په شکل باندې راشي
رسول الله فرمایي تقریر مو کی د مولا په شکل باندې وتعالى راشي کیسه به ځم برابر کړي ډېر مزیدار الفاظ به استعمال کوي حالانکه رسول الله فرمایي چې دا ګوره شیطان دی دوکه پې نشي تحقیق وکړي چې دا سړی د کم ځای راغلی دی د سره پر راغلی دی دا خبري ولي کوي چې تحقیق دې کړو کې دغه ورسره به راغله خبره قبولیت کوا دروازه ټک ټک لا بوجل ولکه څوک دی وې د نشه راخره یو سپینګیر راغلی دی وې څه وې وې د دې مصیبت سره لکه څنګه تاسو مخې د قشن زمو سره مخې ما راځي چې بده کې جرګې د په خلاف باندې وکړو وړي راکړه اخلاص کوي دم کې نسو جرګه وکړه دا محمد پیدا شوی علیه السلام دا کار کوي او خلک لاړه آل تواغیزه کې ملګری برابر یو دا کار به کیږي او دا اېده مخري ول پکار دي ابو الاسود په نامه باندې کافر هغه طریقې دا وېدا په یوشي باندې سوارلې باندې وټړې د جزيره العرب نه وباسه ایسه چې په کوم طرف باندې لاړ شي الته به ورکشي د دې ملک د قومیت ورته ختم کړي شیطان ویل ودا نظر راځي ما خو خنه شو ویل کدا ولي وې تاسو دې شکل نه ګورئ څومره نوراني شکل لري رسول الله ډېر کیسه سړیو د خواغو الفاظ نه ګورئ څومره کیسه مزیدار شبه لري دا کده دې جن تاسو وشړی او جزيره العرب نه بار کوي بار ملک په عجم کې بدشي ملګری ځان پیدا کوي په دې عرب باندې به حمله کوي ټول به تسنس ابو الاسود کوم نظر چې پیش کې دیارت ابو المختلف نه باندې بل کافر هغه ورته بل نظر پیش کوي څه وې راځي د شي چلو کو و په کوټه کې به بندي کو یو وخت د پاره به وی ایسته به مرشي نه بهغه ګره په خانه شاعر مړ دی زهیر مړ دی دا به ختم شي یره دا خبره نه منو شیطان ورته ویل والی وی قوم ډیر ناشنا قوم دی رسول الله قوم ډیر ناشنا خلکو د زمکه په سر باندې عزتمن خلک عربو په عربو کې به عزتمن خلک قریش او په قریشو کې به د رسول الله خاندان حاصل لا چې په دې ټوله دنیا کې اوچت خلک قیمتي خلک د نسب والا خلک هغه څنګه اوسه د محمد صلی الله علیه وسلم خاندان دي شیطان ویلي ودا قوم ډیر عزتمن دي ډیر ننګلین خلک دي قسم په الله قدم په کوټه کې بندي کې برید درمانه وکي ایسته په سودر نه خلاص ابو جهل ویلي وساسو د نظریه ما خو نه شوي څوګه بار مجله وشړې څوګه قیدی کې د چل بوکو یو پنځل لسمانه مال راکې د ار قوم دا یو شړې دوه کسان محمد صلی الله علیه وسلم باندې به حمله وکړو قتل وکړو کچیرته د قوم اراده د دشمنی لرله نو مړ دا قریش د ټول قوم مقابله چرته کولې شي د ټول عربو او که پیسې چرته وخت دیت ورته ورکی څه خبره بخلاص شي ابلیس ویل دغه نظر ده صحیح نظر ده جرګه هم نشي وکړي چې دوه درې ځوانان براشي 15 14 کسان دیش پوری پیدا شي او دا چې په کومه کوټه کې وشيږي بس عملیات قرباني کو به وشو چې کله مو وشلو نو به لاس خلاص د قوم که دښمنی کوله ټول سره کول نه شي که پیسې قصې وایو خبره به حل شي وی بیګاله په حمله ده د مکه قریشو او مخالفینو کسان تیارول چې څوک برازي او څنګه برازي رب العالمین جبريل علیه الصلاه والسلام محمد رسول الله علیه ولېګو او ورته ویلي چې نور شپه دلته ونه کې ځه د ابوبکر صاحب خپل راغی وی بر خپل سر باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام صادره شولې دا سنت د انبیو د قشن دي صحابي په سر باندې صادر دشمال وغیرہ سره واچوي دا دوه وجونه یو وجه دا واچ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سر باندې ګرمي را پرې نوځي او دویمه وجه دا چې دا مطلوب سړی دا باید ارجه ځان کارم نکي کوشش دا کو چې ځان پټ کی ابو بکر صاحب له شویل خبر نه وینا رسول الله راغی هغه الله دې خیر کی دا خو بس ما خو راتلو یا بسار راتلو او یا بدقه شل مقام راتلو ما زګر دا څنګه په دې وخت کې راغی خو دینه مخ کې کله چې ابو بکر صاحب د یمن په طرف باندې هجرت کړو ابن دغنه بیرته راوستو او د مکه مشرکان ورته امن اخستو لیکن باقی ځکه ابوبکر صاحب د تلاوت شروع کړي د خپل کورخوا کې جمعه جوړ کړي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا جایز ده چې چا ملکیت کینی او سړی جمعه وغیرہ به جوړ کړي ابوبکر صاحب ډېر نرم زړه والا سړی و هر آیات به شړل ناشنا سړی خو به رسول الله فرمایي د اسلام درې سو شپته خوینه دي چې اکثر بچا کې موجود شي امیددار چې رب العالمین دا جنت ته داخل کړي ابوبکر ویل یا رسول الله دې سړی به چې دا به موجود وي تا کې ټول موجود دي دومره قیمتي سړی وې د جنت دروازې چې انسان کوم عمل کړي عمل دروازې ورته وازونه کوي وی ویل یا رسول الله چې سړی به چې هغه وازونه ټول دروازونه وشي او ابو بکر به غتای حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا ارجه حق ما پورا کړي لیکن د ابو بکر حق مې نه پورا کړي نه پورا کولای شم تر څو پوری رب العالمین پوره نه کړي نو د مکی مشرکان د ماشومان ورته ودرېدل دی خلکو ویل چې لکه ګورته خډیر اثري کتاب دی او ابو بکر هم ډیر ناشنا سړی ابن دغنه لې ویلې ورته چې دا قران بند کې کني بندي بس امن دیوالتي هغه په سراغه ورته ویل چې دا قران بند کا یا پټوایا کینه امن نه علي و مړه مال د الله رسول امر کوي دا ستا جوار دی ورشو تو ورکشه خو حتی د معذب کې د به ویل چې یا رسول الله زه هجرت کوم زم وی ویلې و زم سره هجرت کوم
ابو بکر سے پیغمبر له ویل ته هجرت کوي آو وسما خو صبر کې دا قدر چې ته بنځي مال الله امر کوي یا رسول الله ما بسان سره ملګری نه کوي ولینا وې دوه کې وساته یو کزمانه پر یو ځان د فارغ خزمانه پر چې بکم قیمت واخه څنګه مالو چې پیسې درکم وینا یا رسول الله سره پر مفت وینا زه پیسې درکوم پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه مقصد په کې دا چې په هجرت کې سړی خپل پیسې ولګي دي ګډه ثواب دي نو چې کله ورته راغی او د چې د غرمې وخت د صدر مسلمان راښولې وی ویل یا رسول الله الله دې خیر کې څنګه دې وخت کې رااله وی اسماء رضی الله عنها چې د رسول الله کینه او عائشه چې د پیغمبر اسلام بیبي وا دا په دې ځای کې ناشته وی ویل چې اخرج ما عندك دا څوک چې سری ودا دي چې نو باسه څنګه دراس خبره ده کله کله مدرس خبره باز خلکو نن پټای اگر که سملګری ولې نه کې دې شاګه خنیت نه ایسکاره وی ویل یا رسول الله دا و می لور دا ستا کینه دا بل ستا خزره وی مال خو الله امر وکي امر دې خبره وکي چې محمد نور دې علاقې ته هجرت کوا دا ورته ویل الصحبه یا رسول الله ما بس سره ملګری نه کی وی تعالی خو ما ویلی وسلور مې شمخ کی عائشه به فرمایي وی قسم په الله چې زما پلار د سترګونو دومره وکي لاړې خوشاله نه چې ما چرته د خوشالي وکي نه ویلې د مصیبت وکي مې لیدلې وې د فراق وکي مې لیدلې وې د غمونو مې لیدلې وې لیکن د خوشالي وکي معنی ویلې وې د ابو بکر صاحب د سترګونو وکي لاړ ډېر انتهاجت وژړل نو ان شاء الله کر روان چرته مجوندي بیا د محمد رسول الله د هجرت واقع ذکر کیږي چې پاتو ورځو کې د هجرت په کومه طریقه باندې کوي رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله د تابعداري توفیق راکړي